إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما استاسو د مخکې د الله رب العزت د برکت کلام نه صحیح تلاوت کړه. الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اذکروا الله ذکرا کثیرا. د الله رب العزت یادونه د الله ذکر کوي خو ډیر زیات ذکر کوي. وسبحوه بكرة وأصيلا او دغه الله رب العزت تسبیح بیانوي د پاکي بیانوي سبا او بیګای بیانوي د شپې پسې سګي د ورځې د سبا د ماښام د الله ذکر کوي. یو خصوصي الله پکې د دوه وختونو تذکرہ وکړه چې په دې کې خاص کر ذکر کوي. او بل الله فرمایي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو اذکروا الله د الله ذکر کوي د الله یادونه کوي د الله ذکر کوي. بیا ورپسې وایي ذکرن کثیرا ډیر زیات ذکر کوي ډیر زیات ذکر کوي. د ذکر د باره حد کې نه هو او ار عبادت په دنیا کې چې دینو داغه لپاره حد شته خو د ذکر لپاره الله رب العزت صحت کې نو خود وی اذکر الله ذکرا کثیرا. دا الله ذکر کوي چې څونه ډیر کوي. بیا بلځه الله فرمایي د خيارانو صفت الله ذکر کوي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. دا هغه خلک دی په ولاړه ناسم لاسته په اړخ باندې په هر حالت کې د الله ذکر کوي د الله ذکر کوي د الله ذکر کوي. دا الله یو خيار خلک ويتفکرون فی خلق السماوات والارض او د الله رب العزت چې دا کوم ځمکه اسمانونه پیدا کړي په دې کې فکر کوي غور کوي تدبر کوي. وی ربنا ما وی اے زمون ربا تا دا باطل ندی پیدا کړي. نو خیر الله رب العزت فرمایي چې ذکر کوي زما ډیر زیات ذکر کوي. او دا خبره ما وتا ته یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو د الله ډیر ذکر کوي. الله یې توفیق راکړي. بیا بل آیات در دماوی الله وی ولا ذکر الله اکبر. دا الله ذکر ډیر لوی دی ډیر لوی دی. دا الله ذکر ډیر لوی دی. او یو بزرگ فرمایي وی چې کله ما الله یادینو ما ته پته چا ورته دا تعالی څنګه ویل تا ته څنګه پته چې الله تعالی وی الله په قران کې فرمایي چې فذكروني اذكركم. تاسو ما یاد کې نو زب تاسو یاد کوم. تاسو ما یاد کې زب تاسو یاد کوم. نو چې ذکر دا الله نو ملم دا الله ذکر کوم نو الله ما یاد دی. الله یې توفیق راکړي. بیا تاسو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای امام بخاری رحمه الله چړمبنه حدیث پکم خپل کتاب کې کومبنه حدیث وروړي صحیح البخاری چې باغې کې لومبنه حدیث کوم وروړي نو هغه په اعمال باندې وروړي چې انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله وغيره الحديث چې دا غي تعلق د نیت سره دی. او چې کله دا کتاب ختمي نو د دې اختتام او ختمېدل دا د الله په ذکر سره دی چې دا خطا نیت دې پاک شو اعمال دې پاک شو نو اوس د الله ذکر کوا ځکه چې دا پتل د نیکه کې ډیر دروند
نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک چې کوم دا ذکر دی هغه اخیری راوړی د بخاری شریف حدیث. هغه حدیث دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی کلمتان دو کلمې دي خفیفتان علی اللسان دو کلمې دي او په ژبه باندې دي خفیفتان سپکې مطلب په ژبه ډېرې اسانې دي. دو کلمې داسې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې په ژبه ډېرې اسانې دي ډېرې په اسانۍ سره ویل شي وخت بنه لګي به ګران هم نه دي چې ستا ژبه بنه راوړي. خفیفتان علی اللسان خدا سم نه دا ګورې دې ته په کمزوري نظر ونه ګورې کاکا دا ونه وی چې دا کار آسان دی نو اکثر سړی هغې له اهمیت نه ورکوي نو دا دې چېرته زړه کې را نه شي چې دا خو مړه بیا به دې دونه ثواب نه زمونږ استاد محبوب رهنما سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی ثقیلتان فی المیزان فتل د نیکه کې ګور ډېرې درنې دي په ژبه خفیفتان علی اللسان په ژبه په اسانتیا ویلی شي خو ثقیلتان فی المیزان فتل د نیکه کې ډېرې درنې دي ګور بیا دا نه چې صرف فتل د نیکه کې درنې دي بیا ستا ذهن کې راځي چې الله ته نزدېکت ډېر پکار دی اصل شی هغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې فرمایي حبیبتان الی الرحمن محبوبتان الی الرحمن الله ته ډېرې زیاتې خوښې دي ګورې ها ګوره دوه کلمې دي په ژبه په اسانه ویلی شي او پتل د نیکه کې ډېرې درنې دي او الله ته ډېرې زیاتې خوښې دي ډېرې زیاتې خوښې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا کمی دي سبحان الله وبحمده تاسو ټول وایئ سبحان الله وبحمده دا یوه کلمه شوه او سبحان الله العظیم دویمه کلمه شوه ګوره اسانې دي که د بخاري شریف اخري حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم قول مبارک تی دا آقا فرمان دی او زما استافی ایمان دی نو هغې وایي چې دا دوه کلمې دي په ژبه په اسانه ویلی شي په تله د نیکۍ کې ډېرې درنې دي الله ته ډېرې خوښې دي کمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الله دې توفیق راکړي آسان کلمه ده آسان ذکر دی ما درته هلته وي الله وایي چې دا ما ذکر ډېر وکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا الله ذکر الله ته وایي چې په تله کې هم ډېر دروند دی او دکه شان چې الله یعنې ډېر درنوي او الله ته ډېرې خوښې هم دي نو هغه کوم ذکر دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الله دې توفیق راکړي. اوس په کار موږ له دا دي هر چا له دا ورځي الحمدلله ټول مسلمانان یو ته ګیارې وي ته دکان کې ناست وي ته په لاره روان یې ته په موټر سایکل ځې ته په ګاډۍ ځې ته په موټر کې ځې ته په جاز کې ځې ته چې په سټي کې ځې کور ناست یې بار ناست یې اجره کې ناست یې په هر حالت کې بس د الله ذکر کوه ژبه به دې جاري وي او الله ته دغه ذکر ډېر خوښ انشاءالله الله دې توفیق راکړي. دویم حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا ولا کلمه ده وی دا چې چاوي فی یوم 100 مره پرس کی سل پیریوي سو پیریوي سل پیریوي لا اله الا الله والله اکبر لا اله الا الله لا وردا یو حدیث نه پاتې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه یو پیروي چې سبحان الله څه پوری وایم چې زه تش سبحان الله وایم چې سبحان الله
او والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. تاسو وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ګوره مختصر شانتي وخت په ولګي د لک شانتي وخت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بیا استکه بیا وای چې تاسو یاد خو بیا وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. تاسو ټول وای ګناه بګی نشته ثواب دې پته ها. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دې دې پورې حدیث کې دې پورې نو ورپسې بیا څه کوي راو وی چې دا یو پیرا وی چې دا ما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی احب الی مما طلعت الشمس. دا ما ته دومره خوښه ده چې صرف یو پیرې مې وي چې دا انور په څه باندې راغېږي یعنې په دې ټوله دنیا انور راغېږي نو چې دا انور په څه باندې راغېږي د دې ټولو نه چې ما یو پیره دا وي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وي دا ما ته غوره دا ما ته خوښ دي. زمون خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خوښ دي نو موږ ولې نه الله دې توفیق راکړي. ها نو ډیر زیات وای بیا چې څوک څونه ډیر وي نو دونه پکې فضیلت زیات دی. بیا ګوره دې حدیث کې سبحان الله والحمدلله راغی نو دا حدیث شو د تیر حدیث فضیلت هم ورسره یو ځای کړو ډبل بشي بیا ورپسې راځه. دکه شان بل حدیث کې راځي من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. چا چې وی چې لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فیو رس کی فی یوم 100 مره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سل پیری ہوئی نو کانت له عدل اشر قابل د دومره ثواب شلک لس غلامان چې آزاد لس غلامان آزاد کسیوی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دومره ثواب او چې سل پیری درځوي لکه لس غلامان چې آزاد کو. دویم نمبر صرف دانا وکتبت له 100 حسنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سل نیکه ولولي کړي شوی بل دان صرف نا ومحیت عنه 100 سیئه او د سل گناهونه الله معاف کوي سل گناهونه الله معاف کوي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دام نہ صرف وکانت له هرزا من الشیطان یومه ذلك حتى يمسئ ولم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ودا د لپاره یو ډالو حفاظت وګرځیدو تر دې چې دا ټول رسته رشنه د شیطان نه حفاظت کی. درته تذکرہ د محدثین وش پم پکې شامل ده یا د شپې صبح نو هغه تم دا فضیلت حاصلې دي شي. بیا فرمای ولم یأتی احد بافضل مما جاء به. و اس سوکم د قیامت پر ورځ دنه په عمل کې روان دي نشي راتلی الا رجل عمل اکثر منه مگر هغه بنده راتلی شي چې د سل پیری ویلی هغه 101 پیری ویلی هغه 102 پیری ویلی هغه 140 پیری ویلی هغه د عمل زیاتې دي چې بل چا نشي زیاتې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نو لږ کوشش وکړ دي. بیا ورپسې فرمایي من قال سبحان الله وبحمده او چا چې سبحان الله وبحمده وي فی یوم 100 مره. قرآن ته یو حدیث شو چې بدل د نیکه کې درنی دی الله ته او د تبل فضیلت ورا وای چې پس رات کې سل پیری وي نو خطئت خطايته وان كان مثل زبد البحر. د ټول ګناهونه الله معاف کوي اگر که دا ګناهونه د سمندر د زګ برابر ولې نه او چې پرز کې څوک سوی سبحان الله وبحمده الله ګناهونه معاف. نو الله دې توفیق راکړي. په خپل باندې ګوره دا دومره وخت نه علي په عملي تورکار پکار دي الله دې راته اسانتیا پیدا کړي. نورم بده کې بلا حدیث په دې باب کې یو حدیث ته صرف ویم بس نور بیا بلا. دا ابي ايوب انصاري رضی الله تعالی عنہ روایت دی هغه فرمایي وی من قال چا چې لا اله الا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد مخکې یو فضیلت تیر شو سے بل ولا وهو على كل شيء قدير دې پروسوي 10 مرات صرف لس پیری داوي سیوي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لس پیری كان كمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعيل زد دمر ثواب شو لکه د بنو اسماعیل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم خاندان دي دا غیر سلور غلامان آزاد کړ دمر ثواب ورته ملاوي ها د بخاری او مسلم روایت بیا بل صحابي دا یو حدیث تر بل ما هو یو بل رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی الا اخبرك باحب الاعمال الى الله تاسو ته داسې عملونه هم چې الله ته ډېر خوښ دي تاسو ته داسې عملونه هم نو ان احب الكلام الى الله یقینا ورد کلامنا الله رب العزت هغه څه شي سبحان الله وبحمده رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره صحابو ته وایي تاسو ته د ټولو نه غوره کلامونه خیمه چې هغه ډېر خوښ دی الله ته نه ورته وایي هغه کوم یو دی ان احب الكلام الى الله سبحان الله وبحمده ګوره یو حدیث کې راځي غوره ذکر څه شي دی لا اله الا الله بلکې ران سبحان الله راغی ها دا چې بعضو کې الحمدلله راغلی نو ته به وایې چې کاکا دې کې کوم دلته هدرې واړه راغلی نو محدثینو لیکلي دي علماو د حدیثو دا دار چې خپل خپل طبقات دي د فقهاو نه به د فقه مسلې اورې د محدثینو نه به د احادیثو مسلې اورې چې بھائی دا حدیث ضعیف دی دا کمزوري دی دا حدیث چې دی نو مثال په طور دا حسن دی دا چې دی نو بیا چې دی نو مثال په طور دا صحیح دی او صحیح ذاتی دی او لغیره دی او پلانکی دی وغیرہ نو د محدث دغه کاری نو محدثین دی کې وایي چې دې کې خبره دا ده چې دا د انسان پورې دی د انسان کې څنګه بیماری وي نو اوس ډاکټر لدی لړ شي نو الګا هر یو بیمار له ډاکټر یو شان دوايي نه ورکوي یو له یو شان یو له بل شان یو له بل شان نو چا لپاره کې هغه کې دا کمی وي چې مثال په دور د هغه د الله رب العزت په صفات وغیرہ کې څوک معمولی ته شبهات وغیرہ راځي بازار صفات کې شریکوله خو شرک دی هغه ځای کې خبره نشته بلا او معمولی مثال په دور دی کمزوري پکې هغه د بار لا اله الا الله ویلو کې ډیر هغه افضل ذکر دی ځکه شان چې دغه نور رنگونه پچا غالي دغه لپاره سبحان الله دغه شان دغه نور چې چا کې دا کمی وي چې هغه د الله شکر نه ادا کوي د بنده شکر نه ادا کوي نو چې داغه دا وظیفه وګرځي دا خبره پزړه کې کینی چې بای د الله شکر ادا کول پکار دي هغه الحمدلله دغه شان نو خیر دا ټول د الله اذکار دي دا الله ذکرونه دي ما د الله وی زما ذکر ډیر زیات کوي بیا مې د سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم مختصر شان دي فضایل وی مختصر خود حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اوتیت جوامع الکلم مال جوامع الکلم راغلي شوی دي دا څه ته ویل شي جوامع الکلم دي ته ویل شي چې خبره وړوي او مفهوم ډیر زیات غټوي ډیر غټوي خبره به یوي قانون به یوي ټول د قیامت سبا پورې په اک قانون باندې ټول امت چلیږي او په هغه حدیث کې به فرق نه راځي اج څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې پیټ کېدا اوس باندې پیټ کېږي د قیامت سبا پورې باندې پیټ کېږي نو دا حدیث دا ګور مونږ ته ویل شو په کاردارې په لار کې ګرځو کوڅه کې ګرځو جمعه ته راځو سيناسو چرته ولاړیو چرته ناسیو چرته کوریو بل بس ځان سره ذکر کا خپل خبرې مو کا ضرورت مطابق نور څه کار چپ لګي هغه مو لګوا او ور سره څه کوا ذکر هم د الله کاوه چې د مجلس د خسران سبب نه ګرځي نو وایو وکړه ان شاء الله الله دې توفیق راکړي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا سی ورپسې دا نور لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغیرہ دا نور اذکار الله رب العزت کرے توفیق راکړي